په دې ژبې باندې الله رب کریم په صرف په دې غوښې بوټۍ کې 10,000 الله رګونه ایښودي دي. 10,000 رګونه صرف په دې ژبې کې پراته دي او په یو رګ کې الله د 1000 شیزونو ځای کې ایښودي دي. په یو رګ کې الله 1000 شیزونو ځای کې ایښودي. دغه دا توکي چې ستا او ما خوله کې دي چې یو ځای کې پړچ واچو بل ځای کې واچو، ستا او ما سره قدر نشته. خو چې کم سړی خبرې کوي او خوله کې لاړې نه جوړېږي ته هغه سړي نه تپوس وکړه. زما یو ملګری دی، ما ته زما یو ملګری دی وی چې ما 45 लाख روپۍ ولګولې، 45 लाख زما دا خوله چې دی لاړې نه جوړی. 15 منټه خبرې وکړي خوله کې لاړې نه وي بس بیا بند شي، خوله بند کړي. چیرته تا او ما په دې نعمت باندې غور کړی دی؟ تر نن پورې دې نعمت باندې مونږ غور نه دی کړی، بس یو ځای کې تو کې واچو بل ځای کې تو کې واچو. داسې بهترین ذات دی، څنګه بهترین. خو فرمایي بیا به تاسو نه زما نعمتونو تپوس وکړلی شي. ما عزتمندو قدرمندو د ده نعمتونو تپوس به کېږي، خو چې دنیا کې تا شکر پې ادا کړی، شکر دې په ادا کړی. حضرت عیسی علیه السلام عرض که یا ربه په دې کل روی زمین باندې د ستا په بندگانو کې له واړو نه نیک بنده کم یو بنده دی؟ الله رب کریم ورته فرمایي لاړ شه فلانۍ علاقې ته، فلانۍ علاقه کې فلانی سړی چې دا زما په کل بندگانو کې له واړو نه نیک بنده دی. حضرت عیسی علیه السلام چې ورته راغی څه ګوري؟ هغه په خپو باندې ضعیف دی او بس چې مونځ کوي دا وایي یا رب دې تا نعمت راکړی دی او رانوا دې خیستو چې تر څه ټایم پورې په ګرځېدو نو شکر مې وپې چې رانوا دې خیستو اوس مې صبر دی پې. بیا الله رب کریم ورته فرمایي عیسی علیه السلام ورته ګوره. الله رب کریم د لاسو طاقت ته واخیستو، دی دا نه وایي چې یا الله مخکې نه مې خپې نشته دی لاس ته اوس رانه واخیستو. مونږ خو بیا دا شکایتونه شروع کنه، دی وایي یا ربه د ستا مال و څه ټایم د ما فایدو دپاره راکړه، فایدې مې ترې واخیستې، د تا شکر چې رانه واخیستو اوس مې پې صبر دی. الله رب کریم ورته فرمایي ورته ګوره عیسی علیه السلام جبریل راولېږلو وایي دا سترګو بهنایي هم ترې واله، سترګو بینایی هم رڼا یې هم ترې واخیسته. وایي یا ربه ډېر غټ نعمت ترې راکړی، ما د تا شکر پې ادا کولو، رانوا دې خیستلو، اوس ما صبر دی پې باندې. نو الله ورته وفرمایي عیسی علیه السلام په کل بندګانو کې زما له واړو نه نیک بنده چې دی ادا بنده دی. نو ما عزتمندو مونږ د لږ په خپل ځان باندې خو غور وکړو. فرمایي بیا به تاسو نه د یو نعمت تپوس وکړلی شي. ګورئ مخکې نن 10 کاله مخکې 40 کاله مخکې 50 کاله مخکې هغو خلکو ژوند څنګه په تکلیف و، رڼاګانې بیا ګرځولې. اوس مونږ بټنې ته ټک ورکه مسله یې ټولګي، بلکې داسې ځایونه دي چې خلک کمرې ته رادننه کېږي لاس وپړه کوي خپله مخه لایټ شي. داسې ملکونه هم شته دي چې لاس سره یو ځای کې داسې سیسټم یې کړی فورن هغه شي. ښه موټر کې دا سیسټم دی چې ټانکۍ ډکه شي په خپله مخه باندې بند شي، دا خو شته دی، دا خو عام دی. لکه سړی به ورځي بټن به الله دومره نعمتونه مونږ ته راولېږل، دومره نعمتونه مونږ ته راولېږل، خو بنده دا نه وایي چې یا الله شکر دی، بلکې د شکر په ځای باندې څه وایي یا الله شکر مې دی، شکر مې دی. وجه څه دی چې مونږ د خپل رب نعمتو باندې غور نه دی کړی.